کله داسم وشي چې دا ورورولي او د مینې محبت یو کور آبادی او د چا د شیطانت د وجنه هغه د اتفاق او د محبت کور هغه کې انتهایی ناچاقی راشي، اختلافات راشي. لکه زمونږ دی کتابونو کې د عبرت د پاره د مونږ د معاشري یو واقعه ذکر کړی ده. یو ورونه هغه په اتفاق او اتحاد او محبت سره اوسېدل او انتهایی د محبت ژوند تیرو او دا سرمایه‌دار او مالدار خلکو نو د خپل کورونو د خدمت د پاره خادمان زنانه ځان د پاره نیولې وي. یو ورځ دغه کور دغه یو زنانه هغه د دې کور د خادمه ته وی چې دا خادمه د دې لیور خادمه وا، داغه د کور سمبالغ پېکو، داغوی خدمت پېکو او دغه خادمه داغه نه نازیبه حرکت صادر شو. نو دا زنانه ورته وای چې زما د غلیور او داغه د خزه انتهایی خلق دي، داغي د خسړی توپ د وجنا پتا کې شیطانت رالی، داغي د خسړی توپ نه ته غلطه فایده لی. اوس د خادمه دا خبره او د زنانه واوریدا، اوس دغه خادمه دا خبره نقل کی د خپل مالک ته دغه زنانه ته. اوس هغه زنانه ته خبره په کم شان نقل کړي. اوس ورته وای چې ګوره اوس د خپل مالک ته وی چې تا د لیور خزماته وی چې د خپل مالکانو د وجه ته شیطان شوي. اوس دغه زنانه خو دا خبره د خپل خادم واوریدا، د خپل نوکری او خپل خاوند ته وای چې ستا د رور او داغه خزه ستا د اورندار زمنګ مالک ته ویلی دي چې تم شیطان او ستا د ادوانه مالکانم شیطانان دي. پر شوه څنګه دا او نقل څنګه شو داغه په وجه د یو رور د بل رور او داغه د خزینه خفغان رالی او خفغان وی دومره هغه طول واغسته چې دی د یو بل مکمل جدا شو، په منځ کې خفغان او جدایی رااله. نو د دې شینو خیال ساتل کو څوک شیطانت کوي نو چې د اغي شیطانت تستا توجه نه